نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خوږو ملګرو، حضرت ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث نقل کوي. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بعض خلک رالل او دا به ورته یا رسول الله مونږ له داسې خیالات او سوچونه راځي چې مونږ هغه تاسو ته بیانولی نشو. نو عزتمندو بیا هغوی مخکې وایي چې مونږ دا سوچونه بد ګڼو او دې نه مونږ ځان بچ کولو کوشش کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي ښه تاسو دا سوچونه بد ښکاري ورته او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ایمان دی، دا صریح ایمان دی. نو عزتمندو د وساوس راتلل، د سوچونو راتلل، د مختلف قسم غلط خیالات د دین باره کې، د پاکۍ ناپاکۍ باره کې، په لمونځ کې دا غلط خیالات سوچونه راتلل دا د نن ورځ خبره نه ده، بلکې دا د اسلام د شروع د ورځ نه دا خبره شروع شوې ده. زه به تاسو ته وښیم بعض خلک داسې وي، تاسو به هم لیدلي وي په خپل ژوند کې چې لس ځله اودس وکړي هغوی ته دا یقین نه ورځي چې زمونږ صفایي وشوه یا مونږ اودس وشو. نو عزتمندو د دې علاج څه دی؟ ټول نه مخکې یو خبره زده کړئ چې داسې خیالات او سوچونه راتلل دا د ایمان علامت دی. ځکه علماو لیکلي دي د دې سړي دپاره چې دا سوچ کوي چې ګوره غل هغه کور ته ورځي چې کم کور کې مال وي، پیسه وي. خالی کور ته چېرته غل نه ورځي. نو شیطان هم هغه زړه باندې حمله کوي چې کم زړه کې ایمان وي. نو دا سوچ چې سړی کوي نو انشاءالله الله به حفاظت کوي. دویمه خبره ده چې دا خیالات، دا سوچونه دا به چاته ښیي نه، دا به د چا مخکې ته اظهار نه کوي. چې کله هم داسې غلط خیال راشي د الله باره کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې، د دین باره کې، دې طرف ته به توجه نه ورکوي، فوراً به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ووایي او توجه به ترې ختمه کړي. دا نه چې خلکو ته وایي ما ته دا خیال راځي او دا به څنګه وي او دا به څنګه وي. که چېرته دغه شانته کار شروع شو نو بس بیا به دا ختمیږي نه، دا بیا زیاتیږي دا سوچونه او دا خیالات. نو دې دقه یو علاج دې طرف ته توجه مه ورکوئ. دویمه خبره، که چېرته تاسو ته بعض خلک تاسو لیدلي دي په اودس کې ورته شک کېږي، نو عزتمنو زمونږ دین یقیني دین دی، د یقین معتبر دی. شک زمونږ په دین کې هیڅ اعتبار نشته. چې کله هم تاسو ته دا شک وشي چې زما اودس وشو او که نه، شک وي درته شک، یو یقین وي یو غالب ګمان وي. غالب ګمان او یقین تقریبا برابر دي. که چېرته تا ته غالب ګمان زما اودس مات شو نو اودس وکړه، که تا ته بار بار دا هر ټیم ته تنګېږي چې زما اودس مات شو، نو عزتمندو دا وسوسه ده، وسوسې پسې به نه ځئ. په شک باندې د چا اودس نه ماتېږي تر څو چې تا ته یقین نه وي چې زما اودس مات شو، بیا تاسو اودس کوئ. او بعضو خلکو ته ډېره زیاته مسله وي، تاسو په خپل ژوند کې لیدلي وي چې هغوی یو لس ځله یو 15 ځله اودس وکړي او غسل وکړي خو هغوی ته ارام نه ورځي. هغوی دا خیال چې زمونږ پاک نه یو. عزتمندو که یو سړی داسې بیمار وي نو علماو لیکلي دي چې د دې علاج دا دی چې دی به یو ځل اودس وکړي ښه ښکلی، یو ځل به غسل وکړي، بس بیا به یې پرېږدي، بیا به ځان پرېږدي. دا به ځان سره وایي چې زما اودس شوی دی، زما غسل شوی دی، اگر چې هغه ته یقین نه ورسي دی به بیا هم د غسل وشو، د اودس هم وشو. کامل اودس چې کله وکړي، لاسونه ووینځي، خپلې خپې ووینځي، مخ ووینځي، مسه وکړي، ټول اودس وکړي، نو دا اودس وشو. دویمه خبره، په لمونځ کې چې کوم تاسو ته خیالات راځي او وساوس راځي، ګوره یو وي اختیاري، یو وي غیر اختیاري. اختیاري مطلب دا دی چې ته ځان نه پخپله سوچونه کوې. مازدیګر بازار له وتې، ماښام لمونځ کې ولاړې، هغه سوچونه ته راونیسې او پخپله یې کوې، د دې سخته ګناه ده او دا ناجایز دی. ګوره او که غیر اختیاري سوچ درشي نو غیر اختیاري سوچ د دې ګناه نشته چې څنګه تا ته پته ولګي چې دا خو ماله غلط خیال یا سوچ راغلی دی، فوراً به خپله توجه لمونځ طرف ته کې. د دې اسانه طریقه تاسو ته څه ښیم، د لمونځ ترجمه ښه په ښکلې طریقې سره زده کوئ.
د شروع نه تر اخره پورې دا سوچ کوئ زه الله ته ودرېږم ډېر لوی بادشاه دی. الله اکبر، سبحانک اللهم، پاک دی الله، وبحمدک، ټول تعریفونه د هغه نه راځي. وتبارک اسمک، یا الله ستا نوم ډېر لوی برکتونو والا دی. دقه شانته ښه ښکلې ترجمه د لمونځ زده کوئ د سورة الفاتحه، ورسره د کوم سوره چې تاسو وایئ د هغې ترجمه، هغې ته سوچ کوئ، هغې ته خیال کوئ، نو انشاءالله دا وسوسې او که چېرته تاسو ته وسوسه را هم شي نو دا کفر مه ګڼئ. دا کفر نه دی چې تا کفر وکړو، تا ته په لمونځ کې خیال راغی، نه راغی فوراً یې لرې کا، دا ستا کمال دی. ها هغې خیال پسې ولګېدې او تلې ورپسې خپل لمونځ هم درنه هېر شو، الله هم درنه هېر شو، نو دا ډېره د نقصان خبره، دې نه به ځان بچ کوو. نو عزتمندو دا درې قسمه وسوسو باندې مونږ نن خبره وکړه چې الله او د الله رسول باره کې او د اسلام باره کې تاسو ته سوچونه وسوسې راځي، دې طرف ته بالکل توجه نه ورکوئ. اعوذ بالله وایه او چاته بیانوه مه، او د الله نه لکه د دې غلط خیالاتو د الله نه پناه غواړئ چې الله موږ له د دې سوچونو نه پناه راکړي. او دویمه په اودس یا په غسل کې سوچونه وسوسې راتلل، یو ځل به ښه ښکلی اودس وکړئ، یو ځل به ښه ښکلی غسل وکړئ، بس تاسو کار وشو، دې نه وروسته به تاسو نه. که تاسو له بیا هم د زړه وایي چې نه دی شوی، نه تاسو به خپل لمونځ کوئ. دا کې اسراف کېږي، اوبه ضایع کېږي، د دې سخته ګناه ده. ګورئ دې نه مو ځان بچ کوو. او دریم که په لمونځ کې تاسو ته خیالات راځي نو د هغې طریقه دا ده چې خپل سوچ واپس راوله، اختیاري دی غیر اختیاري دی. نو غیر اختیاري کې تا باندې څه ګناه نشته، اختیاري به سوچونه نه کوي چې په خپله خوښه ځان له سوچونه راولئ. نو انشاءالله امید دی چې په دې طریقې سره مونږ د دې عذاب نه ځان بچ کولی شو. الله هم خوشحاله را. جزاکم الله.